د بدامنۍ سبب جوړیږي په معاشره کې هغه دا چې د یو انسان په عزت سره لوبې کول شي. انسان عزت سره لوبې کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تعلیماتو مفهوم دا دی چې د هر انسان جان ډیر محترم دی، کوم مسلمان دی او کو کافر دی. چې سو پورې کافر تا سره اعلان جنگ نه دی کړی ته به د هغه مال جان ته هیڅ قسم نقصان نه رسي. ولقد کرمنا بنی آدم، الله فرمایي بنی آدم د آدم علیہ السلام ټولو بچو ته ما عزت ورکړی دی. نور مذهبي اختلاف ځان له خبره ده چې هغه کافر دی او ته مسلمان دی، هغه عیسائی دی او ته مسلمان دی، هغه یهودی دی او ته مسلمان دی، دا ځان له خبره ده. خو لیکن جان محفوظ، مال محفوظ، وینه محفوظ، دا مونږ ته شریعت ویلی دی. کو د هغه هر رنگ سره تعلق ساتي، د هر نسل سره تعلق ساتي، د هر خاندان سره تعلق ساتي، د هر مذهب سره تعلق ساتي، د هر وطن سره تعلق ساتي. مال جان وینه محفوظ ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا فضل لعربی علی عجمی، عربی ته په عجمی باندې هیڅ قسم فضیلت نشتا، ولا لعجمی علی عربی، دکشان عجمی ته په عربی باندې هیڅ قسم فضیلت نشتا، ولا لاحمر علی اسود، سور ته په تور باندې، سپین ته په تور باندې فضیلت نشتا، تور ته په سپین باندې فضیلت نشتا. نو فضیلت د څه په وجه راځي؟ الا بالتقوا، د پرهیزګارۍ په وجه باندې انسان د الله په نسبت باندې فضیلت والا جوړېدی شي. حضرت بلال حبشي رضی الله عنه رنګ نه تک تور خو الله ته ډېر محبوب. یو انسان به ډېر تک سپین وي خو الله ته به نه خوښ. نو سپینوالی او توروالی کمال نه دی، مالداری او غریبی کمال نه دی، منصب او فقیری کمال نه دی. کمال څه دی؟ الا بالتقوا، چې څومره ته پرهیزګار اک عمره درجه کې الله ته محبوب وي. او پرهیزګارۍ دپاره شرط دا دی چې د حرام او مشتبهاتو نه به ځان ساتي، د پردي حق نه به ځان ساتي. دې تعلیماتو کې غور وکړو او په دې تعلیماتو کې غور مقصد دا نه دی چې د دې حدیث په رڼا کې زه بل اوتلمه چې هلکه دا سړی څنګه دی، ځان اوتله ځان چې زه څنګه ما کې پرهیزګاري شته کو نشته، ما پردی حق وهلی دی کو مې نه دی وهلی. نو هر یو سړي کو ځان وتللو او ځان برابر کو نو انشاءالله زمونږ معاشره به ښه طرف ته لاړ شي.